السلام علیکم. که تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې نوی یئ زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. د الکترونیکس مطابق چې هر نوی سیز مارکیټ ته راځي یا زاړه په کومو تاسو نه پوهیږئ نو زه به ډېرې کوشش کوم د خپل علم مطابق تاسو به پوه کوم انشاءالله. ور ریلي باندې ما بله ورځ خبره کړې وه، کلاس مې بیا اخیستی و چې ریلي څه شی دی. دا د ریلي هغه ډیوایس دی، ریلي دی، ډي سي ریلي. نن به صرف په ډي سي ریلي باندې خبره کوم. دا ډي سي ریلي دی. ډي سي ریلي کې ټوټل 15 آپشن دي. یو آپشن 2 3 4 5. دا یو چې دا ان آپشن دی، دې باندې به ته دې دا بجلی انکای ریلي هر هغه اتوماتیک سیستم کې استعمالیږي. ته دې باندې انکول هم شي په دې او که په دې دواړو باندې انکای نو په دې به تاله اوټ راکوي، ٹھیک ده. او که په دې باندې انکای نو دلته به تاله اوټ راکوي. دا اوس ستا مرضي ده، که ته یې الټه طرف نه استعمال او که سم طرف نه. خو دا په هر هغه څیزونو کې پکاري چې کله تاله کټپ پکاري د څه وخت بعد تاله یو څیز بندول پکاري. خو د ډي سي کرنټ په دې کې څه کار دی؟ په اے سي باندې به بیا کلاس اخلم انشاءالله. د ډي سي کرنټ هر ریلې چې جوړي که نه نو دې د 9 نه والا او د 15 پورې ډي سي کرنټ برداشت کوي. د 9 نه والا او د 15 پورې ډي سي کرنټ برداشت کوي. چې 9 نه کله کمیږي کرنټ نو دې بیا کار نه کوي، وایبریشن کېږي او کار نه کوي ریلې. او که د 15 نه سیوا کېږي نو دې بیا ګرمېږي، خرابېږي. هغې سره دې کې پکې کوایل لګېدلی، کوایل ګرمېږي او سوځي. ټیک شو؟ دې په خبره پوه شو. اوس ریلې چې کوم ځای کې په اتوماتیک سیستم کې استعمال شي او یو سړي استعمال کړل، مثال کې طور پر په کور کې یو سړي ځان له ریلې لګول دی چې یاره زمونږ د کور وولټیج های کېږي او ډاون کېږي، د 220 نه بجلي سیوا کېږي نو دی وبندېږي. هغو ته هلته یا سپلایي لګولي یا یې په یو ټرانسفارمر نه کرنټ اخیستی. هغه ټرانسفارمر چې کله 220 بجلي په هغې باندې اے سي کرنټ پې 220 شي نو هغه 12.5 کرنټ وباسي. او دې دا ریلې د فکس کړی په 13.5 باندې چې یاره 13.5 کرنټ څنګه پوره کېږي نو دا ریلې به اپ کېږي. ټیک شو؟ دی به اپ طرف ته ځي. نو دا بجلي چې 220 ته دا 12.5 دی، دا کلم 230 یا 35. ټیک شو؟ 230 یا 235 ته ورسي نو دا کرنټ اټومیټیکلی 13.6 شي. د 12.5 نه د 13.5 پورې دا تا سیټ کړلی چې دومره کرنټ سیوا کېږي ډي سي نو دی به نه اف کېږي. چې کله دا بجلي د 230 نه به پورته کېږي 235 ته څنګه خېږي دا کرنټ 13.6 شي، دا ریلې اف شي. نو ستاسو په کور کې چې کوم بلفونه، فریجونه، استري وغیره چې شی هم لګېدلی، واشین مشین، جوسر، نو هغه خرابېدو نه بچ شي. د دې لپاره د آټو سیسټم اټومیټیک لګېدلی. که چېرته تاسو سوچ کړئ په دې ګاډي کې پکې یو ډي ګیرې ډي، ټیک شو؟ په دقې ته هم دقه شانتې د ډي سي ریلې لګېدلی. ته چې کله ډي کې ګاډی وغورځئ 1 نمبر ګیر کې، ټیک شو؟ دا ګاډی روان شي. اوس چې ته کله اکسلیټر سیوا کوې دې کې پکې د ډي سي جنریټر 12 واټ کرنټ راوباسي. ته څنګه اکسلیټر تیزه نو دا 12 واټ چې دا 13 کېږي، 14 کېږي، 15 کېږي. د دې دا ریلې چې دی په 15 منتې مطلب په 14 منتې فټ کړی چې یاره 14 کرنټ کله راځي نو ته به دباوېږي، مطلب ان کېږي به. ټیک شو؟ ځینې اپ کېږي ځینې ان کېږي. دې چې څنګه 14 له کرنټ ته چې اکسلیټر زیات ورکړي نو دا کرنټ چې دا جنریټر کرنټ چې د 14 شي، چې 14 شي بس ریلې داسې دباو شي ګیر بدل شي. هغې کې پکې دقه شانتې ریلې لګېدلې. داسې چې د اټومیټیک څومره هم سیسټم یې لګېدلي په هغې کې دنده به د ریلې استعمالي. ریلې چې دی د 9 نه والا او د 15 کرنټه پورې برداشت کوي. خو ته به یې ځان له سیټ کوي چې یاره ماله اوس په 10 کرنټ کې پکار دی، په 11 کې پکار دی، په 12 کې پکار دی. بیا به هغه مناسب سپلایي ګوري. ټیک شو؟ سپلایي به ورله ګوري چې یاره دا سپلایي اوس ماله چې کله په دې باندې بجلي سیوا کېږي په دې سپلایي یا په دې ټرانسفارمر باندې نو دی به ماله ډي سي کرنټ سیوا کوي. 13.6 ته به یې رسوي نو دا ریلې چې دی دا به اف کېږي نو زما د کور نقصان به نه کېږي، ان کېږي به. ټیک شو؟ څوک یې په اف سیسټم باندې هم لګوي. په اف یې داسې لګوي چې یاره کله هم زموږ د کور بجلي چې ده
هغه د 180 نه کته راغله 180 نه تاسو اکثر هغه د فریجونو د پرړو کې ون ډیوایس محافظ ملوي پای کې دغه سیستم کړي کله 180 نه کته شو کرن برناو نه کته شي ریلې بچ او کله 220 نه زیاته شو دویم ریلې به کې د بیا لګېدلې به 180 نه کته هم بجلی نه پریدي او چې 230 نه سیوا کېږي بیا بجلی نه پریدي د دوه ریلې به پکې لګولي یو چې د کمولو د لپاره بل د تیزولو لپاره اقا سیستم د ریلې ریلې تاسو ځکه خېمه چې را په سټیبلایزر کې پکې د ریلې ډیر زیات استعمال لې نو چې تاسو د ریلې پته چې ریلې کار سکی ریلې روانيږي څنګه ریلې بنديږي څنګه ریلې انکیږي څنګه ریلې اپ کیږي څنګه نو به تاسو ګور ټول ناول خبر ده چې سیس سره او پیجنې سټډیږي چې را د پلان کې سیس پلان کې قسم کار کوي چې کار ته کله معلوم شي 70% په سیس منځ ځان پوه کول دي او 30% په سیس منځ کار کول دي چرته چې الکترونیکس یا ټیکنیکل سیزونه دي ټیک شو بجلی والا یا میکینیکل سیزونه دي په دې به ځان پوه کوي ډیر په دې کې به کار ډیر کم کوي ټیک شو دا ځان پوه کوي په دې ریلی باندې او بیا به ان شاء الله کلاس اخلم د سټیبلایزر به تر ټول په ویډیو کې کمپلیټ کوم بیا به تاسو خپل کور کې دندم خپل سټیبلایزر سیټ کولای شئ السلام علیکم